السلام علیکم. د حکومت وفاقي حکومت اخیری هفته ده او په دې تیر هفته کې هغه ډیر څه عجیبه کارونه وکړه. یو خو قانون سازي دومره په تیزه سره وکړه چې د پارلیمنت او د سېنات ممبرانو ته هم پته نه چې څه بیلونه پاس شو. په یو ورځ 29 بیلونه پاس کړي. د بیل پاس کېدو یا د قانون سازي یو طریقې کار دی چې اول به د اسمبلی او د سېنات کمیټو ته هغه بیل راځي، په هغې کمیټې کې د ټولو پارټیانو نمایندګي په هغې باندې بحث کیږي، کو څه شی پکې ګډوډي هغه باندې بیا نظرثانۍ دپاره سجیشن ځي او بیا یو متفقه بیل چې راشي نو اسمبلی کې پیش شي. خو دا 29 بیلونه داسې عجیبه بیلونه دي چې دا نه د سېنات کمیټې ته پیش شوي، نه د قومي اسمبلی کمیټې ته پیش شوي، نه په دې بحث شوی دی او ډایرکټ پیش کړي. بیا دویم رولز دا دی چې کورم کله د اسمبلی پوره یو خاص مقدار تعدادي په اسمبلی کې او په سېنات کې نو هلته پوره کولی شي. په دغه ورځ باندې صرف 15 کسان ناسو او دوی دا ټول بیلونه پیش کړي دي او پاس کړي دي. دغسې کاروي چې کله حکومت کوي دا یې په شا سغلای یا په نیت کې خرابتیا یي، د دې نه بغیر نه، ځکه چې ته څه پټول غواړې، کو ته څه جایز کار کوې نو پکار ده چې ته عوام ته کېدي، د اسمبلی ممبرانو ته خو چې کم از کم کېدي. ما ته دا یقین دی چې دې وخت کې به 99% ممبرانو د سره دا بیل کتلی نه به ترې خبرې چې په دې کې څه دي. څه هغې کې د آرمي ایکټ حوالې سره بیلونو په هغې بحث نه کوو چې سی هغه هسې مې مونږ څه نه شو کولی، دغه د اختیارمندو خلکو کار دی. خو یو بیل پکې پیش شوی دی او زما نن موضوع صرف هغه بیل دی. بیل دا دی چې وفاقي حکومت په پنجاب کې د 25 یونیورسټو جوړولو بیل پاس کړی دی. ډیره ښه خبره ده چې خلکو ته ایجوکیشن باندې انویسټمنټ وشي. خو زما سوال د خپلو لیډرانو نه دی، د قوم پرسته لیډرانو نه، د خیبر پښتونخوا د خلکو نه، چې تاسو ناست وئ او دا 15 یونیورسټۍ ټولې پنجاب کې جوړې دي، نو ولې زمونږ د خیبر پښتونخوا ټول خلک پړه لیکا شو یا دلته یونیورسټیانې ډیرې دي یا تاسو ته یو 2 یونیورسټیانې هم ځان له نشوې غوښتې. تاسو خو چې په ریجیم چینج نه پس دغه کو د عدم اعتمادو دغه د پنجابیانو وزیر اعظم له تاسو ووټ ورکړی، محسن داوړ ووټ ورکړی. محسن داوړ ولې دا تپوس نه دی کړی؟ د دوی ټول عمر سیاست په دې دی چې پنجابیانو زمونږ وسایل غصب کړي دي او پښتانه په دې وجه هغوی له نه ورکوي، موږ ستاسو د حق دپاره کوو. تاسو خو پنجابي وزیر اعظم له ووټ ورکړی، اوس به دې ته د یونیورسټو دپاره ځان له غږ کړی که نه؟ علي وزیر غلی دی، محسن داوړ غږ نه دی کړی. د پښتنو غټه پارټي عوامي نیشنل پارټي حیدروتي ووټ دغه پنجابي له ورکړی دی او اوس به یې تپوس هم نه یې کړی چې ته دا 15 یونیورسټۍ پنجاب ته وړې، ولې زما پښتانه غریبانان ته د سبق ضرورت نشته؟ کو تاسو په یو منصوبه باندې پښتانه جاهله ساتي چې شعور نه د خپل حق نه خبر نشي، ابیله خبره ده او دا پکې ورسره شامل دي. ځکه کو پښتون لا یا عوام لا شعور راغی نو بیا د دوی دا بیانیې خو نه خرڅېږي چې پنجابیانو ستاسو حق واړی دي. حیدروتي غلی دی، ایمل ولی خان غلی دی. بیا د مذهب په نوم سیاست کوونکي والا مولانا فضل الرحمن صاحب چې ټول عمر په اقتدار کې هغه چې دا 15 یونیورسټۍ شهباز شریف وړلې پنجاب ته، آیا د پکې څه غږ کړی چې یو 2 یونیورسټیانې زما د فاټه له راکړه، ډېر غریبانان دي، ډېر د جنګ نه ځپلي شوي ماشومان دي، د دوی هم حق دی چې دلته ولې یونیورسټي جوړه شي؟ نه، دا ټول چپ دي. دوی صرف د خپل بچو دپاره وزارتونه اغستی، دوی خپلې کوټې اغستی، دوی پرمټې اغستی دي، دوی زما او ستا د بچي دپاره نه دي کړي او هغه په یو سازش جاهله په دې ساتي چې د دوی سیاست رواني. کو چېرې شعور راغی نو بیا خو د دوی کیلیبر ټولو ته معلوم دی چې دا څومره خلک دی. عوامي نیشنل پارټي کو چېرې په دې کې بحث نه کړی چې بای 15 یونیورسټۍ پنجاب ته ځي نو دا د پښتون قوم مجرمان دي. ایمل ولی مجرم دی د دې قوم. محسن داوړ کو دا نه ویلي چې دا 15 یونیورسټۍ پنجاب ته ځي او پښتونخوا له پکې نه راکوي. محسن داوړ د دې قبایلو مجرم دی.
علي وزیر مجرم دی، مولانا فضل الرحمن د دې قوم مجرم دی. امیر مقام چغې وی د پښتون د قیادت پکار ده چې امیر مقام د مسلم لیگ خپل لیډر ته ویلي وي چې صاحبه د 15 یونیورسټیانې ته هلته کې وړې، یو دوه درې پکې موږ له خیبر پښتونخوا لم راکا. امیر مقام د پښتنو مجرم دی. د پیپلز پارټۍ چې څومره دلته کې لیډران دي او هغوی هم په دې باندې خاموشه پاتې شوي او پنجاب ته دا 15 یونیورسټیانې وړي او دوی ورته دا نه ویلي چې یو دوه یونیورسټیانو ته پیپلز پارټۍ لیډران د دې پښتنو کوم مجرمان دي. زه د زړه د خفګان نه مې دا ویډیو په دې وکړه چې دا زموږ لیډران دي، موږ ته وایي چې موږ هلته ناست حقوق کوو، دوی صرف د خپل خاندان د خپلو بچو او د خپل ذات سیاست کوي، زما او ستا دپاره نه کوي. که زما او ستا دپاره یې کولی نو دا 15 یونیورسټۍ به ټولې پنجاب ته نه تلې، ما او تا له بیت پکې یو دوه یونیورسټیانې راوړې وي، ځکه چې د ټول نه سیوا موږ ته ضرورت دی زموږ پښتانه د تیر 40 کالو د افغانستان جنگ او د دهشتګردۍ بوري ته راشکار دي. نږدې ورځو کې باجوړ کې دماکه وشوه، په پولیس لاین کې شوې وه، روزانه پېښور په بمونو الوزېدل کېږي. دې خلکو ته د سبق ضرورت نشته، پکار ده چې دې خلکو له یونیورسټي ورکړې وي او د دې کې دا ټول زمونږه قوم پرست دي، کو وفاقي پارټۍ پیپلز پارټي ده، کو مسلم لیگ نون دی، کو پی ټی آی ده، کو نیشنل پارټي ده او کو جمعیت علماء اسلام دی او کو جماعت اسلام. دا ټول د دې قوم مجرمان دي چې دا 15 یونیورسټۍ صرف پنجاب ته تلې او دوی پکې غږ نه دی کړی، ځان له یونیورسټي نه راوړي. امید لرم تاسو به دې خبرو سره اتفاق کوئ. کو اتفاق ورسره کوئ نو په دې باندې کمنټ وکړئ او شیئر یې کړئ خلکو ته چې زموږ د اواز ټولو عوامو ته ورسي او د دې خلکو زموږ د جعلي لیډران چې دي چې د دوی شکلي خلکو ته ښکاره شي. سوچ وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.